حدیث عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من اکبر الکبائر ان یلعن الرجل والدیہ قیل یا رسول اللہ وکیف یلعن الرجل والدیہ قال یسب الرجل ابا الرجل فیسب اباہ ویسب امہ۔ دے باب کے دے حدیث کے یوا کبیرہ گناہ خی او دادا سے کبیرہ گناہ دا چنن تقریباً اکثر و بیشتر خلق دے کے انخدی دی اغا کبیرہ گناہ اغا دا حقوق الوالدین دا پلار و دا مور دا نافرمانے پا بنیاد پیدا کی پلار یا مور تا بدرد ویل کنزلی کول دا گناہ کبیرہ دا۔ قرآن مجید 15 مقاماتو کے دا اللہ رب العزت حق چوخی وقضا ربک اللہ تعبدوا الا ایاہ 15 مقامات دا سری چے پس متصل دا پلار و دا مور دا حق دا خیال ساتلو خبر اکلی دا، یعنی یو ظلنا دو ظلنا بلکہ 15 ظلنا دا اللہ حق پس متصل دا پلار او دا مور حق ذکر کلی دا۔ پا دے حقونو کی کوتا ہے ڈیری دی انسانا دی کئی قرآن مجید داغا تذکر دارا چھ والدین سر احسانو کے وبالوالدین احسانا پلار او مور دوار یادی، لیکن زمونگ دے علاقوں کے کم علماء چاگید ادب و تربیت کار کئی ناغی مور لا فوقیت ور کئی پا پلار باندے۔ قرآن مجید دا مور حق و دا پلار حق یوزے بیانی بالوالدین، البتہ یو مقام دا سے دے چپائے کے دا مور دا تکلیف ذکر اکڑے دے حملتہ امہ وہنا علی وہن وفصالہ فی عامین، مور تکلیف تیر کڑے دے دے خیٹا بانے گرزول دے او 2 کالو پوری دے پٹوٹیم گرزول دے، خواغی پسیم داوی انشکر لی ولی والدیک الی المصیر، زما شکر بمد آکے و دخپل پلار و مور بمد آکے، یعنی حق ددوارو بائے ادا کولیش۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا تپوسک لیشو پما باندے دا ٹول نا سیوا حق دا چارے نا غورتو فرمائل ستاد مور پا دویم ظلم ستاد مور نا پا دریم دلیو بیستاد پلار، تا دینا بعد خلق دا مطلب اغسط دے چی دا پلار اڑو سا حق نشتا، دا مطلب غلط دے۔ مور چونکہ تکلیف دیر تیرکلی بچے ہر بچے دا مور پا خیٹے کے غلط والی تغیب بنیاد باندے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا مور حق ڈبل خیخ خود دے دا مطلب نہ رہے کم چی زمون خلق واغست رہے کم زے گورے نالتا میری کلی یہ میری ماں کی دعا ہے دا ماں دا مور دعا دا دا پلار چی دا زان اٹوری مخر جوڑ کلی دا بچو دا پارا داغا سا حق نشتا ہے، سارنا ترماخاں پورے گٹا سوک کئی پلار کئی، لیکن خلق پلار بالکل اگنور کیا۔ قرآن و حدیث دا کا مطلب نہ رہے، بلکہ اکثر خلق خورن دا مورم سا خیال نہ سادی اسے پخلے یادی لیکن خیال نہ سادی تا ظلم دے او دا خو نیخ پریغا دا پلار حق نا انکار کولی، پلار دا ټول دا ہر بچی ذمہ داری اغسری دا مالی بدنی روحانی دا کار اغ کئی
د پلار په موجودګۍ کې دا خبره کول چې دا زما د مور کمال دی، د پلار کمال دی څه شو؟ دا ظلم دی. دا پښتانه کوي او دا زموږ علما کوي. یوازې پښتانه نه، بر صغیر پاک و هند کې دا کېږي، پاکستان او هندوستان کې خلک دا کوي، نور خلق پوهېږي د دې خبره. د پلار او د مور د والدینو حقوق ډېر زیات دي. د پلار حق هم په خپل ځای ډېر دی او د مور حق هم په خپل ځای ډېر دی. خو دا غلطه ده چې سړی صرف د مور ذکر کوي او د پلار نه کوي. چرې پلار د اعتراض ونه کو چې هر څه زه کوم او تاسو عزت او احترام د مور کوئ. پلاران د اعتراض نه کوي. مبارک د حدیث کې د یو لوی ګناه تذکره ده، ان من اکبر الکبائر، یقیناً په غټو ګناهونو کې اکبر د ټول نه لوی ګناه، غټو کې لوی ګناه څه ده؟ دا ګوره د شرک پسان ګناه ګڼي. هغه دا دی چې ان یلعن الرجل والدیه، هغه دا دی چې بد رد ووایي یو سړی خپل پلار او مور ته. بد رد ویل دا د شرک مترادف دی. پلار مور ته بد رد ویل، د هغې کنځلې کول، هغې ته خبرې کول، دا ګناه کبیره دی. قرآن مجید خو خپل صاف انداز کې ویلی دی ولا تقل لهما اف، پلار مور ته اف قدرې هم نه کوي. یعنی بچی ته دا حق نه دی حاصل چې هغه د پلار په سکار باندې د ناخوالګۍ اظهار وکړي چې دی ښه نه دی کړی. د دین مسائل جدا دي، د دنیا مسائل جدا دي. د ابراهیم علیه السلام د خپل پلار سره نالګي د دین په بنیاد وه. هغه ځان له خبره ده، د هر سړي دین ځان لري، دنیا ځان لري. دینی معاملاتو کې که سړی د پلار نه جدا شي، د هغه د رایې تنقید وکړي، دا صاحب نه دی، دین د الله دی. لیکن انسانی حقوق دا په دې دنیا کې دي او دا د پلار او مور د ټول نه سوا دي. اوس دا صحابه کرامو ته ډېره ګرانه لګېده چې یو سړی دی خپل پلار او مور ته بد رد ووایي، کنځلې وکړي. اوس خو کوي، مونږ اورو، تاسو به م اورئ، وینئ هم کنځلې کوي ورته، د حق نه یې محرومه کړي، څه شی نه ورکوي. والله د خپل اولاد خیال ساتي، د پلار مور نه ساتي. د عام برایې دي نن. پلار که ټول عمر د بچي دپاره محنت کړي او دغه پلار بوډا شي، نو بیا اولاد کې څوک نه چې هغه د پلار خیال وساتي. حال دا چې دا پلار ټول کور ساتي. پلار چې ځوان زلمی ټول بچي هغه ساتي. نو زمونږ بدقسمتي تر دې راغلی ده چې و زامن وایي ناوه واړه یو پلار نشي ساتلی. دا زمونږ نه د اسلام هغه چې کوم سپیرټ دی هغه وتی دي. زمونږ خلک په دې کې د یورپ تابعداري کوي. اوس د انګریزانو، د یورپ والو، امریکا، برطانیه، د ټولو ملکونو کې دا مسله ده چې کله یو سړی د ګټې وټې نه وځي او څه کار نشي کولی، نو بیا بچي هغه بوج ګڼي په ځان. نو سرکاري طور د هغې دپاره کور جوړي، اولډ ہوم وایي هغې ته، د زړو کور. نو دا زاړه بیچاره هلته لړ شي، هلته کې ژوند تېروي. ټیک ده، حکومت د هغې خیال ساتي، خوراک څښاک د موسم لحاظ سره، کپړې، علاج، لیکن انسان د دې نه دی محتاج. انسان له یو ښه رویه د خپل اولاد پکار ده. اصل خبره دا ده، فیسیلیټیټ کوي ته یو بني آدم هغه سهولتونه ورکوي، دې نه څه نه جوړېږي. اصل خبره دا ده چې د خپلوانو هغه سره تعلق څومره دی. انسان ته تسکین د خپل اولاد، د خپل انګور، د خپل رور، د خپل تره ماما، د دې پتلو راتلو باندې سکون رسی، تسلی پیدا کېږي. د پردو خلکو پتلو راتلو انسان ته تسکین نه حاصلېږي. دغه وجه ده چې تاسو د هغې پروګرامونه وګورئ، نو دا کرسمس دی یا د هغې د خوشحالۍ روزو کې یې خاندي نه، جاړي بیچارهګان.
پلار مور خپل خپلوان دا یوازې نه دي پرېښودل پکار. د یورپ خو مقصد دا دی چې مونږ یو داسې معاشره پیدا کړې ده، جوړه کړې ده چې کې د رور خور تمیز نشته دی، د پلار مور تمیز نشته دی. مسلمانان هم هغې پسې روان دي. د مسلمانانو چې کوم خانداني تصور دی دا ډېر مضبوط دی او قرآن د هغې ملګرتیا کوي. د پلار حق ساتل، خیال ساتل، د مور خیال ساتل، شریک اوسېدل او نه اوسېدل ځان له معامله ده. جدا خبره ده. د حقوق ادایګي جدا خبره ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم د حق ادایګي ښیي. خانداني نظام چې څومره مضبوطي نو دومره به کار سمي، او څومره چې خانداني نظام کمزوري کېږي دومره به کار خرابېږي. صحابو ته دا ډېره ناشنا لګېده چې آیا داسې به هم څوک چې پلار مور ته به کنځل کوي. اوس خو مونږ وینو پلاران د هغې غاړه او د بچي لاس یې پلار یې راغورځولي په سینه ورله ناست دی، مور یې راغورځولي په سینه ورله ناست دی. اوس خو دا حالت دی. صحابو ته دا ډېره ناشنا لګېده چې یا رسول الله وکیف یلعن الرجل والدیه، دا څنګه کیدی شي چې یو سړی د مسلمان یو د پلار مور ته کنځلې کوي؟ دا ممکن نه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل هغه بل خوا لاړ. دا خو ټیک ده، بعید ده چې مونږ نه کوو، لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم یو بل څیز ته اشاره کوي، هغه دا ده چې سړی سبب جوړ شي د خپل پلار او د مور د کنځلو. په خپله یې نه دي کړي، خدای د بل چا هغې ته وکړي نو هغه بل سړی راشي نو د پلار مور ته کنځل وکړي. خو دا خپل پلار مور چا بې عزته کړل؟ دا دې سړي بې عزته کړل. رسول الله صلی الله علیه وسلم دغې ته هم ګناه کبیره وایي. ته چا پلار مور ته کنځل کول دا ګناه کبیره ده. ته چاته حرامي پیدا یې، دا مولیان ډېر وایي صاحبان ده وایي حرامي، دا جایز دي؟ دا غټ کنځل دي په دې لحاظ باندې چې ستا مور غلا کړې ده ستا د پلار نه. زمونږ ډېر خوښي دا قسمه خبرې، یعنې انساني همدردي خو پرېږده چې موږ ته د خپل دین پته هم نشته دی چې زما دین زما کوم اخلاق جوړوي. خولې بندې ساتئ، کنځلې منځلې چاته مه کوئ. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل یسب الرجل ابا الرجل، بد ردوي یو سړی د بل سړي پلار ته، نو هغه څه وکړي؟ فیسب اباهو، نو هغه د پلار ته کنځلې وکړي. ویسب امه، او دی د هغه مور ته کنځلې وکړي، نو هغه ولګي د مور ته کنځلې وکړي. دې ته هم سوچ کړی دی چې اختلاف د دوو کسان وي نو په دې کې پلار مور ولې راشي. زما او ستا جنګ دی نو زه او ته یو بل سره پوه شو. دا خو انسانیت نه دی سر نه چې سړی په دې کې تره، ماما، زوی، ښځه، لور دا را داخلېږي. د دې مطلب یوازې پلار مور نه دی. یو سړی چا لور ته کنځل وکړي نو ستا په خیال خوله بنده کړې ده، دا ګناه دی. نو دې نه څه قاعده موږ ته راووته؟ قاعده دا راووته چې که موږ بالفرض د بل چا د پلار او مور خیال وساتو، نو دې مطلب دا دی چې موږ د خپل پلار مور خیال وساتو. مونږه که د بل چا د لور او د خور او د ښځې خیال وساتو، هغې ته هم د انسانیت په نظر وکتل، همدردۍ په نظر مو وکتل، د رذالت او د ګندګیرۍ په نظر مو ونه کتل، نو مطلب دا دی چې موږ خپل اولاد سره او خپلې ښځې سره هغه سلوک وکړو. د بل بېعزتي کول دا خپله بېعزتي کول دي. دنیا کې هم او آخرت کې هم انسان ته د دې اجر جزا سزا ملاویږي. د بار کې دا ګناه کبیره موږ ته وښو چې سړی دی د خپل پلار او د مور د بدنامۍ باعث نه جوړېږي، د هغې د کنځلو باعث ته نه جوړېږي. که بالفرض د چا ته کنځل وکړل نو دی ملعون دی. دا سړی د نافرماني وکړه، یو سړی چې ګناه کبیره کوي ملعون دی، د الله د رحمت نه لري.
کوشش دا کوئ چې کنځلې مه کوئ. ډېر شي بوډاګان مونږ وینو چې هغه نوسو ته کنځلې کوي او هغه کنځلې کوي ورته کم تعلق چې سړی خپلې ښځې سره ساتي. دا ډېره بې حیایي ده. یو سړی نوسي ته د هغه مور یاده کړي نو دا دی سړی دی ته کې سوچ نشته دی. پکار دا چې مشران خوله د هغې سموي چې د کشرانو خوله سموي. دا کشر کنځلې کم ځای زده کوي؟ دا خو یا د کور نه زده کېږي او که کور پاکي نه بیا د معاشرې نه زده کېږي. معاشره کې دا قسم مرضونه ډېر زیات دي. کوشش کوئ د خولې استعمال غلط مه کوئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې باره کې شمایل کې اخلاق وګلیږي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چېرته زناور ته هم کنځل نه وکړي. انسان خو پرېږده. زمونږ خلک خو زناورو ته هم کوي هر څه ته کوي. دا د دین نه بې خبري ده. د دین نه ځان خبر ساتل پکار دي. اخلاقی برترۍ ځان کې پیدا کړي. اقول قولي هذا استغفر الله.